مولانا فضل الرحمن به ویل هغه خبره شوه د کاڼي کرښه، هغه به ویل چې دا د شر خلک دی او دا د یهودو د لښکر خلک دی. دی پی ټي آی والا یادوله. ملګرو نن په حیات آباد کې چې کوم اقبال اپریدي نومې دی په جومات کې ودرېده او شر یې جوړ کړه د چا سره؟ د امام مسجد سره. خو بیا د حیات آباد خلکو هغه کړی دی او د جومات نه بار کړی دی، ایستلی دی. الحمدلله امام مسجد اوس هم په دغه جومات کې دی او بیا به م وي. خو څه د افسوس خبره دا ده چې د پی ټي آی ایجنډا، د پی ټي آی نظریه دا صرف او صرف علماو پسې کنځل کول، د علماو نه بغاوت کول او علماو ته وایي چې تاسو په جومات کې سیاست نه کوئ. دقه اقبال اپریدي دی د تصویر دی، تاسو یې کتی شئ. اقبال اپریدي زه تا ته وایم چې دا ته چې چېرته کې ولاړ یې او دا تا چې کوم تقریر کله کو هغه ټیم کې درته دا جومات د سیاست ځای نه ښکارېده چې خپله دې پکې د یهودي ایجنټ د قادیانیت نواز د لنګړه عمران نیازي دپاره چې اوس الحمدلله په جیل کې دی چې ستاسو لوڼه او ښځې به یې ګډولې بې غیرتو بړواګانو، نو تا هغه ټیم کې د ده دپاره دغه عمران نیازي دپاره په دې مسجد کې ته نه یې ولاړه. ته چې دی په جومات کې سیاست نه کو چې ته نن علاکوخان د ځان نه جوړی او راپاسې او په ملا خلاف چې دی په جومات کې چې دی نارې بازي مو وخي او وایي چې مولانا صاحب ته ته چې منافق نو منافق ته او منافق ستا هغه عمران نیازي لنګړه دی او منافق هغه خلک دی چې څوک خپلې خویندې میندې په ډي چوک کې ګډېدلې بړواګانو بې غیرتو. په هغه ټیم کې تاسو کې حیا نه ده راغلې، ستاسو کې غیرت نه دی راغلی. نن بې غیرتو بړواګانو تاسو راپاسې او یو امام مسجد یو غریب مولا ته چې دی ته وایې چې یاره د جومات کې به سیاسي خبرې نه کې، تاسو یې چې کوئ په جومات کې نو هغه خیر دی. خو که دا جومات صرف او صرف ستاسو دی که نه، که مولا په جومات کې خبره کوي هغه وایي چې یاره خدای پاک دغه څوک تباه او برباد کړي چې چا دا پخاشي خوره کړله، نو تاسو وایئ چې دا خو بل څوک نه یی، دا خو ټیک عمران خان یادوي، نو تاسو به راپاسئ او بیا به د جومات د مولا خلاف نارهبازي کوئ. خدای هم تباه او برباد کړه، دا خو دیني اسلامي خبره ده چې هغه وایي چې خدای د یهودیانو او اسرائیل تباه او برباد کړي. نو داسې تاسو خو نه یادوي، خو تاسو په خپلو وړو کې خاورې پرتې دي، خدای هم بیخ او بنیاد وباسه، نو تاسو به بیا راپاسئ او بس په امام مسجد خلاف په چې دی نارهبازي کوئ. خدای دې د چوپل یم او د نولي رنګې شکل ووښلې که په خپله که په جومات کې سیاست کوې د عمر ته دې وګوره، ګیره له دې وسواوره کړې ده او ته چې دی په خپله په جومات کې سیاست کوې نو خیر دی. خو که ملا صاحب چېرته کې ووایي چې یاره خدای دې د پخاشۍ والا تباه کړي، خدای دې اسرائیل تباه کړي، نو امین ووایه که نه، نو بیا رانیغېږي وایي چې دی جوړ عمران خان یاد که خدای هم غر که او تباه که. نو بیا د ده اقبال اپریدي سره د دغه حیات آباد خلکو چې دی نو دغه کړی دی د جومات نه یې بار کړی دی. راځئ ملګرو دا ویډیو کلیپ در سره لږ شانته کې شریکوم. د اقبال دا منخوصه شکل چې وینې نو ټول پې باندې لعنت هم ووایئ. ګورئ دې فسادي بچي ته ښه دا ټوپې سر نعرہ تکبیر د منخوصه شکل ته د اقبال اپریدي وګورئ پوه شولې څومره منخوصه چیخرې ده، څومره منخوصه خلیې ده پوه شولې. یو شریف سادي انسان دی. ته چې نن ملا صاحب ته وایې چې ملا صاحب په جومات کې به دا خبرې نه کې، نو ته به تا ته ادب د جومات ملا خولی دی او که نه ته به د جومات ادب ملا ته ښیې. ته لکه څه شی خدای دې بیخ او بنیاد وباسه. کور کې به چرګې ته کرشه نشي کولی، ښځې ته به دا نشي ویلی چې یا بازار ته مه ځه یا بازار ته لاړه شه. دلګان بړواګانو به په کور کې په خپله ښځه وس نه رسي او بار به چې دی په جومات کې د ملا سره بدماشي کوي. ملا خلاف په جومات کې و چې نری تکبیر تا دې خدای تباه برباد کړي، خدای دې داسې کله چې دا نور غرق شوي اخلي وایي تا به کله چې دی په کور کې د نری تکبیر بس کړي وي داسې په چغې سره نه. نن چې ته وایې چې ګینه زه ځان ته یو غټ دغه وایې چې ګینه زه مسلمان یم او دا مولا چې دی دا منافق دی، نو ته منافقي ستاسو هغه عمران خان
سیاسي لنګړام منافق او څوک چې د پی ټی آی ورکر دي نو هغو له خو مله شرم پکار دي بې غیرتو بړواګانو دا یو اسلامي ملک دی موږ به اسلامي خلک مشران جوړوو که نه داسې بې غیرته بړواګان چې ښځې چلی خپلې لوڼې ډي چوکونو ته بوتلي وي د چا نه چې ښځه تپوس نه کړي او تېنه مارکېټ ته روځي موږ به هغه خلک مشران جوړو انشاءالله زموږ مشران به چې دی دا بلمیکران وي او ستاسو خو پارټي هم ختمه شوله پی ټي آی والا دغه اقبال افریدي بړوا ته م وایم چې ستاسو خو پارټي ختمه شوله نو تاسو په کم قانون باندې راپاسې او د جومات مولا ته وایي چې په جومات کې به ته سیاسي خبرې نه کوې ستاسو هغه سیاسي جنازه م ووتله تاسو د کم قانون باندې تاسو اوس بیا رانیغېږئ خدای م تباه برباد کا ستاسو خو سیاسي جنازه وتې ده چېرته کې چې دی هغه خپل زوړ کار شروع کوي چې کم کار به مخکې کوو هغه زوړ کار شروع کوي تاسو په جومات کې سکاوي دی چې ته ډي چوک کې ګډ شئ ښځې بوځې هلته کې نو که چېرته کې واپس درته په سیاست کې ځای میلو شو د دغه احتجاجونو باوجود خو صحیح ده او که داسې نه وي نو ستاسو سیاسي جنازه وتې ده د خپل حیثیت مطابق کار کوئ او دا زه به نر وګڼم نر به زه د پی ټي آی ورکر وګڼم چې زما د جومات مولا ته دقسې ووایي او راپاسي ورته یا خو به مله په هغه جومات کې یا به بیا ځیم او یا به هغه کنجر وي چې کوم سړی زما مولا ته دغسې ووایي نو ملګرو ویډیو مې در سره شیره کې باقي مې ورته دماغ کار نه کوي ورته ګورې په کوپر شروع کېږم خو خدای دې تباه برباد کړي داسې بړواګان خلک داسې بېدینه خلک چې ښځې روستو باندې ډي چوک ته چې دی نو هغه ورته د غیرت کار ښکاري خو که جومات ورته کې ورته مولا وایي چې وروره په حاشیې پیلاولو والا دی خدای تباه کړي اسرائیل دی خدای تباه کړي وایي مولا صاحب دا ته عمران خان یادوي او دا خبرې به نه کوي نو خدای دې دغه خلک ذلیل او رسوا کړي ملګرو ویډیو در سره شیر کړي او دغه بې غیرتو ته یې ورورسوئ چې دا کم خلک د مولیانو خلاف دي انشاءالله موږ به د مولیانو سره څنګ په څنګ ولاړو او نر به هغه سړی وګرم چې هغه زما په مخامخ یو مولا ته لاس ور واچوي چې پې سورېږم او که پرېږدم انشاءالله